بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 56 نمبر صفحہ راوړوي. تختی نمبر 5 تنوین. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته ویل کیږي. مناسب دا دی چې د 5 نمبر تختی نه وړاندې د نون ساکن او د تنوین په منځ کې فرق بیان شي، او د نون ساکن او د تنوین یعنی د نون تنوین تعریف وکړل شي. نون ساکن هغه نون مرسوم ته ویل کیږي چې په هغه باندې حرکت ناراضي. نون ساکن هغه نون ته ویل کیږي چې په هغه باندې حرکت ناراضي. او نون تنوین هغه نون ته ویل کیږي چې هغه لیکل کیږي نه خو ویل کیږي. او یا دویم تعریف وکړه، نون تنوین هغه نون ساکن ته ویل کیږي چې د کلمې د آخري حرف د حرکت تابع وي، چې د کلمې د آخري حرف د حرکت شوي تابع وي. یاد بشي دا د نون ساکن او د تنوین تعریفات شو. د نون ساکن او د تنوین په منځ کې څلور فرقونه دي. د نون ساکن او د تنوین په منځ کې څو فرقونه دي؟ څلور. د نون ساکن او د تنوین په منځ کې اولنی فرق دا دی چې نون ساکن وقفن او وصلن دواړه ویل کیږي. که وقف پکې ودرېږي په عموم ویل کیږي، او که وصل پکې نه په ودرېږي عموم ویل کیږي. او نون تنوین دا وصلن ویل کیږي خو وقفن نه ویل کیږي. نون تنوین وصلن ویل کیږي خو وقفن نه ویل کیږي. دا یو فرق. دویم فرق د نون ساکن او د تنوین په منځ کې دا دی چې نون ساکن د کلمې په درمیان او په آخر دواړو کې راځي. نون ساکن د کلمې په درمیان او په آخر دواړو کې راځي، او نون تنوین د کلمې په آخر کې راځي خو په درمیان کې نه راځي. نون تنوین د کلمې په آخر کې راځي خو په درمیان کې نه راځي. دریم فرق د نون ساکن او د تنوین په منځ کې دا دی چې نون ساکن لیکل کیږي او نون تنوین نه لیکل کیږي. نون ساکن لیکل کیږي او نون تنوین نه لیکل کیږي. او څلورم فرق د نون ساکن او د تنوین په منځ کې دا دی چې نون ساکن د کلمې په درې وړو اقسامو کې راځي، یعنی اسم کې راځي، فعل کې راځي او په حرف کې راځي. د کلمې درې اقسام دي. د کلمې څو اقسام دي؟ درې: اسم، فعل، حرف. نون ساکن په اسم کې راځي، نون ساکن په فعل کې راځي، او نون ساکن په حرف کې راځي. او نون تنوین په اسم کې راځي، په فعل او حرف کې نه راځي. نون تنوین په اسم کې راځي خو په فعل او حرف کې نه راځي. دا څلور فرقونه د نون ساکن او د تنوین په منځ کې دي. په تختی نمبر 5 کې دو زبر دو زیر دو پیش راغلي دي. چې کله دو زبر د غونډې تا نه علاوه په باقي حروف باندې راشي او دې باندې توقف کې، نو په دې باندې وقف بالابدال کېږي. دا دو زبر په الف مده سره بدلېږي. دا دو زبر په څه سره بدلېږي؟ په الف مده سره. او دې ته وقف بالابدال ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ وقف بالابدال. او چې کله دو پیش یا دو زیر دا د غونډې تا نه علاوه په بل حرف باندې راشي، نو دا دو زیر او دو پیش دا به په سکون باندې بدلیږي. دا په څه باندې بدلیږي؟ په سکون باندې بدلیږي. دغه ته وقف بالاسکان ویل کیږي. دغه ته څه ویل کیږي؟ وقف بالاسکان ویل کیږي. او کچره دو پیش یا دو زیر دا په غونډه تا یعنی تای مدوره باندې رالل، نو په دې کې به وقف بالابدال کیږي. دا غونډه تا په هاي ساکنه سره بدلیږي. دا غونډه تا په څه سره بدلیږي؟ په هاي ساکنه سره. او دې ته وقف بالابدال ویل کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ وقف بالابدال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.